10 सिपारा सूरह तौबा 59 नंबर आयत योकम शपेता अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़ि الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم إنما الصدقات बेशका सदक़े ज़कात दा बई लिलफ़ुक़राइ द फ़ुक़राउ द पारा वल मसाकीनी द मिस्किनानु द पारा वल आमिलीन अलैहा औ द राटुलउनको कारकुनानु द पारा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम औ द ज़्ल सातलु द पारा वफ़ि الرقابि औ पा सटुनु आजादवलु की वलगारिमीना और द कर्जदारू द पारा वफी सबीलिल्लाह और द अल्लाह पलार की वब्न सबील और द लारी द मुसाफिर मांदे खर्च की फरीदतम मिन अल्लाह दा फर्ज दी द अल्लाह द तरफना वल्लाहु अलीमुन अल्लाह ताला पोहा दे हकीम और हिकमत वाला ज़ात इन्नमस सदक़ातु द सदक़ात ना दलता मुराद ज़कात दी ज़कात मफरूज़ा हवा ज़कात कम ज़कात ची फ़र्ज़ असीम सड़े सदक़ी कहेगा ना असीम सड़े सदक़ी कहे चार पैसे वर कड़ी लगे मुंतक खैराती वर कड़ी याद से तक बेल सकते यो दी सदक़ात यानी कम ची मफरूज़ा फ़र्ज़ दे अल्लाह द तरफ ना सदक़ात यो देखन अस्सदक़ा सदक़ा वाहिद दे और सदक़ात दा जमा दा दिसी बेविलु ची इन्नमा सदक़ातु बेशक दा ज़कात ची दे दलते जमा रावड़ी दा इन्नमा सदक़ात नो उलमाई मुफस्सिरीन फरमाई द जमी दा रावड़ो वजह दा ची द ज़कात द मालूनु किस्मुना दा मुतअद्दिद द ढेर दे د دې وجنه دلته صدقات ویلې دي ډېر زیات هغه زکاتونو مالونه چې په کوم باندې زکات واجب کیږي لکه مثلا سره زر سپینزر د تجارت مال دغه شان ساروي او دغه شان پیداوار په دې ټول باندې زکات واجب کیږي د دې وجنه هغه ډېر دي د دې وجنه جمع راوړي په دې ټولو سيزونو کې زکات هله فرض کیږي چې کله انسان د نصاب مالک چې د نصاب مالک نه نو بده باندې زکات نه دی فرض په نصاب کې یو خبره دادا چې دې کې حولان حولی ان یو کال به تیر شي سړی مال دی په دې مال باندې یو کال تیرېدل دا شرط دی بل به دا خبره شرط ده چې نصاب پوره نو زکات د بارام نصاب علماء چې کوم متعین کړي دي هغه دي 95 کی 52 تولې چاندي او پس زرو کی 19 تولې سره یا د دې قیمت چې کم سړي سره برابرۍ کی هغه داغه نه زکات ورکړي الله رب العزت د زکات اته قسمه بیان کړي دي اته مصرف بیان کړي د زکات چې زکات به دي اته مصرفونو کې چې کم یو لستان لغوالي دولای ورکول شي نو هغه مصرفونه دالي انما الصدقات للفقراء اولنی نمبر فقراء ولا دویم نمبر مساکین دریم نمبر عاملین علیها یعنی کم چې کارګنان دي په اسلامی مملکت کې کله چې امیر کم کسان مقرر کړیو دا
مال د زکات د مال د راټولولو لپاره یا د هغې د حسابولو لپاره نو چونکې هغه مصروف وو په دې کار کې نو د هغوی د باره د زکات اخیستل دا جایز قرار ټهراو کړي خو دا به دوی په خپل طبیعت کې نه لي چې مال راغونډ شي امیر ته حواله شي نو د امیر د حساب نه بعد د هغې نه بعد به دوی ته زکات ورکړي داسې نه چې موږ د زکات کې دونه څه واخېسته داسې به نه والمؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوب دا هغه خلکو چې یا خدا سی و چې کافرانو لیکن کمزوري یو قسم دا کافرانو کمزوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد صحابو دا وخته چې یاره دا کسان کمزوري دي کې دې شمو سره احسان وکړو د احسان په وجه باندې اسلام طرف ته مایل شي راش دیم ها کسانو چې وو سرداران مسلمانان شوو چې کله اسلام ته رااله نو په اسلام کې د هغوی هغه شان هغه کومه پیسه او کوم څیز هغه سره نه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دوله ورکوي د دې لپاره به زکات ورکوو چې د دوی د ځلا په اسلام کې مطمئني خوشالي او دوه خرچې هم پوره کیږي لیکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا مؤلفه قلوب دا اوس نه دی باقی پاتې ها باقی ائمه وایي چې کدا سي چې تاسو ته پته چې یاره د بکی د دې د وجه نه بدی اسلام طرف تراشي کافر دی یا دا سي دي چې دی په اسلام کې دی به باقی پاتې شي هغه علت یې شته نو بیا به کار دي چې ور باقی ائمه فرمایي لیکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه ورکوي وفي الرقاب دا پنځم نمبر قسم دی د سټونو په آزادولو کې د غلامانو په آزادولو کې بیا دې هر یو تفصیل بیانو والغارمین او شپږم نمبر قسم دی د قرضدار او اوم نمبر قسم دی فی سبیل الله د الله په لار کې سوګي په هغه باندې خرج کول وابن السبیل او د لارې مسافر دا اته قسم دي وس اول نمبر ترازو فقراء فقیر فقراء د فقیر جمع فقیر هغه چاته ویل کېږي چې دا هغه سره څه موجود یي خدا کم چې سره موجود مال لې نو د دې د وجې نه د صاحب حساب کېږي نه دا کم مال چې سره موجود دی د دې د وجې نه د خپل زکات نشي ورکولی یعنی دونه مال نه دی چې دې زکات په ده باندې لازم شي او یو دی مسکین دویم نمبر مسکین هغه چاته ویل کېږي چې د ده سره دومره څه نه وي چې دې په دوه یعنې سحر او ماښام په مړه خېټه باندې روټۍ دا مسکین دی اوس فقیر او مسکین کې په زکات کې خو دواړه ورکولی شي د زکات په مسله کې زکات دواړه ورکولی شي لیکن عام صدقات چې کوم دي عام صدقات چې دي یعنی عام خیرات سړی کوي زکات کوي دا زکات نه علاوه عام صدقات چې کوم دي نو زکات دواړه ورکولی شي لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ارشاد مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړي شو صحابي وايي ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړو چې اے الله رسول صلی الله تعالی علیه وسلم ابو داود شریف روایت چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړو اے الله رسول سوال لچا د بارا جایز دی زدا خبره ډیره اهمه ده ګورې ها دا غور سره و دومره اهمه خبره ده چې زموږ په معاشره کې مونږ کنفیوز یو ټول کنفیوز یو چې هر ورکو ولا کور ولنک ابو داود شریف روایت دی صحابي وايي ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو اے دا الله رسول زکات مونږه سوال کول د چا لپاره جایز دی زکات نه سوال کول د چا لپاره جایز دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سوال کول د هغه سړي لپاره جایز دی چې د هغه د سحر او د ماښام د رزق بندوبست نه یعنی سحر یې خوړلې خو ماښام ته پته نه لګي سحر یې خوړلې دی خو د ماښام یې پته نه لګي نو کدی سوال وکړي نو د لپاره جواز شته اعلی خبره نه ده بهتر خبره نه ده افضلیت ولا نشته یعنی ثواب خبر نه چې سوال وکړي لیکن جواز شته کدی سوال وکړي کولی شي اوس مونږه په دې خپل معاشره کې وګورو دا کم سوالګری چې ګرځي او سوالونه کوي
نو دا عموما داسې چې دا د فقیر په حکم کې وي لیکن د مسکین په حکم کې نه. او د فقیر د بار سوال جایز نه دی، د مسکین د بار سوال جایز دی. ولکه فقیر دی چې فقیر دی نو بیا په سوال نشي کولی. ها که مسکین دی نو بیا سوال کولی شي. نو زمونږ په معاشره کې چې څومره دي، زمونږ په معاشره کې چې څومره ګرځي اکثریت داسې دي چې هغه فقیران دي. یعنی دومره څه وسره چې هغوی د هفتې خو پرېږده د میاشتو ګزاره د هغو کېږي، لیکن بس یو کاروبار یې ځان له ګرځولی دی او بس را روان وي دکان ته به راننوځي او ورکړې د الله په نامه باندې. حالانکه قرآن حکم دا دی چې تا نه ورکړې نو ورته ووایه چې یاره معاف کړه، ښکلې خبره ورته وکړه، معافي دې وغواړه. نو هغه چې ورته یاره معاف کړه، معافي د الله نه غواړه، مړه پیسې نه راکړې. نو دا ټول کاروبار دی، بزنس دی. داسې کسان پکې شته چې خپل ګاډي دي او بیا هم لګیا دي سوالونه کوي. سا په دوه باندې لږ لګېدلی دی، عادت شوي دي په سوال باندې، د دې وجې نه لګیا دي هغه سوال کوي، د هغه سوال نه اوري. نو به هر حال فقراء او مساکینو کې زکات خو ورکولی شي، لیکن سوال کم یو کولی شي، نو سوال مسکین کولی شي، فقیر د سوال کول جایز نه دي. والعاملین علیها، کم چې کارکنان دي یعنی راټولونکي دي نو هغو له زکات ورکولی شي. څلورم نمبر مؤلفة قلوبهم، چې زړه ساتلو لئی دې مونږ بیان کړو. وفي الرقاب، د غلامانو په آزادولو کې ته زکات ورکولی شي چې غلام آزاد شي. نو په دې خبر باندې ځان پوهېږئ په کوم وخت کې چې غلامان وینځو کم دور چې نو په هغې کې به داسې وو چې د یو سړي غلام دی، د غلام به د خپل آقا ته وکړي ما آزاد کا، زما چې څونه قیمت دی پیسې دي زما، نو زه به دا پیسې تاله پیدا کم، محنت مزدوري به وکړم، تا ته به د خپل رقم ادا کړم، خو ما پرېږده ما آزاد. یا د مالک به په خپله ډول سوی بېچاره که زه تا آزادومه خو دومره پیسې مثلا 2000 درهمه به ماله راکړې یا 1000 درهمه به ماله راکړې. نو دا سړی کوم چې به آزاد کړو دې ته به یې وي مکاتب، دو مکاتبت وشو، اپس کې به لیکل وشوه چې په دومره پیسو باندې ته آزاد شوې. وس دا غلام به ګرځېدو تر څو پورې چې دا پیسې نه دي پوره کړي، نو دا مکاتب غلام دی، نو دا سړی به ګرځېدو. وس دې سړي لا دې غلام له پیسې په زکات کې ورکول چې دا والا او د خپل مالک له ورکړه، یا دا مالک کوي پیسې وسره دا والا ورکړي چې دا والا او ځان آزاد کا، نو دا کولی شي. وفي الرقاب نه دا مراد دی، سټونو آزادول یعنی غلام آزادول، نو دا مکاتب غلام دی مراد. والغارمین، او هغه کسان چې په هغوی باندې قرض دی، سړی دی مالدار دی په ده باندې قرض دی، د ده هم په خلکو قرضونه دي، خو د ده دا کم قرضونه چې په خلکو باندې دي دا کم دي، په ده باندې چې کم دي هغه ډېر دي، او دې په دې کوشش کې دي چې زه دا قرضونه ختم کړم، خو اوس یې نه کېږي. او قرضدار یې تنګی، هر قرضدار دی ماله راکوي، یو ته یې ماله راکړه. نو اوس د دې قرضداري لا زکات ورکول د دې دپاره چې بھائی دا پیسې والا زکات او په دې باندې خپل قرضداري رخصت کا. نو فتاوی علمگیری کی لیکلی دي چې داسې قرضداري لا پیسې ورکول، زکات ورکول، صدقات ورکول چې دې په د خپل قرض ختم کړي، دا د نورو زکات او خیراتونو نه د هغې نه ډېر افضل په دې ټولو مصرفونو کې. ځکه چې دې کاروباري سړی دی، روزګاري سړی دی، په دې وخت کې لاس تنګ دی. نو که دې مثلا دا قرضونه ختم شي او خپل روزګار کې دې به دومره شي چې ځان سره به نورې د دنیا فیملیانې، د دنیا غریبانان دا به ځان سره په روزګار کې او هغو ته به دې فایده رسي. نو فتاوی علمگیری کې لیکلي دي چې افضل زکات دغه قرضدار له ورکول دا ډېر ضروري دی. وفي سبیل الله، او د الله تعالی په لاره کې یو سړی حج ته تللی دی، الله په لاره کې دی، یو سړی په تبلیغ کې تللی دی، الله په لاره کې دی، یو سړی جهاد ته تللی الله په لاره کې دی، یو سړی تللی مدرسې ته د الله په لاره کې دی، هلته ورسره څه نشته، په کلي کې په علاقې کې ښه مالداره دی، خو په دغه ټیم کې ورسره څه نشته. نو دومره ورکول چې دې پې د خپل ضرورت سر کې په دې ټیم کې دی به د هغې کوشش نه کوي چې دغلته بس ونه خلي چې اسم راځه فی سبیل الله یم او بس راغلی یم او پیسې راغونډوه. حاجي دی حج ته تللی دی، هلته روز سوال یې شروع کړی چې راکه اوس فی سبیل الله یم، اوس راله پیسې راکوئ. او الله دې معافي وکړي زمونږ د علاقې پاکستان، خاص طور پر زمونږ د پاکستان چې کوم سندیان دي،
سندیان نو په دوی کې دا غټ مرض دی التبا په حرم شریف کې خلق نه خیراتونه غواړي غاریرات چې خېجه هم بدو ناسي خیراتونه غواړي غاری سور د خېجه هم بدو ناسي د خیراتونه غواړي نو ما به کې اوسو عزت هم پراته الله بندګانو کم څه دراغلی دلته خلق د الله نه غواړي او تاسو دلته بسوال بزین کړی د مخلوق نه غواړي خالق نه غواړي دومره پاک څه دراغلی چې الله تعالی هم ټول حاجتونه پوره کړي او د نور خلقو د حاجتونو د پوره کولو ذریعہ جوړ شي تاسو لګیا د سوالونه کوئ پاک څه دراغلی او د سوالونه کوئ بهر حال فی سبیل الله نه دا مراد دی بس دومره مال سره باسلای چې دې سو کې خپل ضرورت په پوره کړي او واپس خپل علاقې ته راشي او وابن السبيل یو سړی مسافر دی اسی د الله په لار کې نه دی اسی مسافر دی لیکن د سفر په حالاتو کې د سره پیسې ختم شوي نشته وسره غریب وسه کې چرته بزي نو کتل زکات ورکړي شي او دې په دغه پیسو باندې خپل ضرورت پوره کړي او خپل علاقې ته واپس راشي دله بالکل ورکول دا الله تعالی دا مصارف بیان کړي اته مصارف فریضه من الله دا چې کوم څنګه بیان شوی دي دا الله رب العزت طرف نه فرض دي والله علیم حکیم الله تعالی په هده او حکمت والا ذات الله دې عمل وکړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور آمين برحمتك اللهم نستغفر